بسم الله الرحمن الرحیم. د نشست کې به د زکات په باره کې یو ډیره اهمه مسله موږ بیانو. اکثر خلک چې کله زکات ورکوي چاله نو تپوس کوي چې یو کس دی غریب دی په هغې باندې زمونږ پیسې دي قرضه ده او ډیر وخت هغه پیسې وخوړې هغه مقروض دی او زمونږ زړه دا دی چې زمونږ کم زکات کیږي نو د غریب کس ته د زکات پیسې ورنکو او زمونږ چې په غریب باندې کمې پیسې قرض دي نو هغه ورته په دې زکات کې معاف کو. نو آیا په دې طریقې سره زکات ادا کیږي او که نه ادا کیږي؟ شرعي مسله دا ده چې کله د یو سړي په بل چا باندې پیسې وي او هغه مقروض غریب سړی وي او دغه مالدار سړی خپل زکات ادا کول غواړي نو شرعاً حکم دا دی چې دا مالدار سړی هغه خپلې پیسې د قرض والا په زکات کې نشي دغه کولی. یعنی مطلب دا که چیرې د خپل زکات ادا کول غواړي د هغې دپاره شرط دا دی چې دغه کم مالدار سړی دی یو پیره خپل زکات د غریب ته ورکړي هغه مالک جوړ کی او مالک جوړولو نه بعد بیا هغه پیسې چې کم د غریب ته میلو شي نو هغه واپس چې د مالک ته او د امیر کس ته میلو شي. په دې طریقه باندې به د هغې چې کم قرض دی هغه هم ادا شي او د دې امیر او مالدار سړي چې کم زکات دی هغه به هم ادا شي. په شریعت کې بنیادی طور باندې حسن هم د دې وجې نه دی چې د هر چا د حقوقو خیال ساتلی شوی دی. زکات کې بنیادی شرط دا دی چې مالک جوړول لازم دي. کم غریب انسان چې دی هغه مالک چې جوړ شي نو په دې سره زکات ادا کیږي. که چیرې هغه مالک جوړ نه کړي شي او هسې خپله قرضه هغه ته وبخلی شي او ورته ووایي چې هغه په زکات کې قبوله کړه نو په دې سره زکات نه ادا کیږي.